باب السحر، دا باب دی په بیان د سحر کې. سحر جادو کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د بنو زريق قبیلې یو یهودي لبید بن عاصم جادو کړی و، او جادو دی وجې نه سړي کې بیا ځنه تغیرات راځي که نه. ځنه علما خو دې خبرې ته هم لاړ دي چې جادو سره د سړي حقیقت هم بدلېږي، خر ترې نه جوړېدی شي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی که نه چې لجعلتني اليهود حمارا لولا کلمات نقولهن لجعلتني اليهود حمارا. حمار نه من احمق مراد وي، خر ته نشي دا خبره سینه د حقیقت نه بدلیږي. جادو سره د اثرات بدلیدی شي، دماغ باندې اثر پرې سړي جنون حالت تراشي، یا د درد تکلیف پیښیږي، پکې ډېر شیان پیښېدلی شي که نه. خو د سینې چې تا منګور د نه جوړ کړي، د نه چرګه جوړه کړي، د نه بل شی جوړ کړي، سپی د نه وګرځوي، نه ادا نه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جادو کړی و، او جادو بیا څه طریقې سره کړی و که نه، د ګومنځې شولې یا د ویښته چې غورځي که نه. نو ځکه علماو دا مسله لیکلې ده چې ګوره کله نوکان کټ کې، ویښته کټ کې که نه، محفوظ ځای کې اچوه، صفا ځای کې اچوه، که دفنې کې. نه د دې دپاره نه ده چې دا سنت طریقه ده، دا سنت طریقه نه ده، علماو لیکلي دي پتاګانو کې. خو د دې دپاره چې داسې نه څوک دي دا نوکان او دا ویښته پیدا کړي، داسې نه جادو در باندې وکړي، نو پټ ځای کې اچوه، زغنو منځ ته، یا داسې دفن کوه چې چاله معلومېږي نه. او څښا ځای ته مه اچوه که نه، ځکه ستا جز دی، محترم وي جز د انسان که نه. څښا ګندګي ته یې مه اچوه، دې نه بیمارۍ سړي ته لګېدلی شي. د دې دپاره دا حکم دی. نه د ویښته میښته شیان را جمع کړي شي وو، همداسې نور څه پکې شیان. د کجوره څه ده، کجوري والا شی پکې میلاو کړی وو، جوپ تیل شي، جوپ نه دا پکې میلاو کړی وو. همداسې نور څه شیانو بیا داسې میلاو کړي وو، هغه نه به دې جادو پې کړی وو که نه. بیا د یو زیاروان نه وتیلی شي، زروان نه وتیلی شي، هغې ځای کې دا هر څه کړي وو. بیا هغه دې وجې نه د کویو والا اوبه داسې شي لکه نکریزې، څه ګیره ووینځي یا سر ووینځي، نکریزو والا سرې شوي وي اوبه. د کجوري یا د کم شیانو د پاسه کجورو او د دې والا څانګې داسې لګېدې لکه منګرونو سرونه سی رؤوسو شیاطینو تیلی شي، سر پې کې فن کی طرح ته. خوس همدا خبره کی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام نبيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مفعول جوړیږي دا لفظ کنه، يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل شيء ولا يفعله. نه پیغمبر سمن دا سړی وکړو که نه چې کله به یو کار کوو داسې به ته لګېده چې لکه کار یې نه وکړو، لکه کار به دې کړی، یارې ما خو کار کړی و تا دپاره. نه مې دې کړی، دا خو مې کار نه دی کړی، انجن دې کلاو کړی دی، یو کلاو کړی و، خو یې شي نم دې کلاو کړی، ورغله خو کلاو کړی و، لکه ایښې دي، کله یې بند کړی و، له پوره ایښې و ګاډي کې. نه مې دې ایښې، یعنې شی به ترې نه هېر شو، که کړی وه که نه به ته ده لګېده چې نه مې دې کړی، او که نه یې وه کړی ده به ته لګېده چې کړی و. زه خو ډېر تکلیف کې سړی غورځي که نه، چېرې دا کار مې کړی دی، لنګې کړی دی نه ده، دا خو دې لنجه پېښه که که نه. هلته موږ دې چې دا ګاډي د ټیر سره کم ځای دی، دا وله ټیټ که که نه، بیا خو دا ګاډي له ډېر تکلیف پېښېدلی شي. دي چې کړی مې د سره کړی شوی نو سړي دې پکې مړ کړو، نه ده شی دا خبرې پکې پخېدې به. یا کله به یو کار کول غوښتو، خو د کېدو به نه، داسې بل شان کیفیت کې به سړی راشي. د شی ته کیفیت و پیغمبر سان ته ډېر تکلیف په بدن کې. قالت مخته عائشة سيبوي حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشة. یو ورځ یوه شپه پیغمبر سم دعاګانې ډېرې وغوښتې، به یې وویل چې عائشة اشعرت ان الله قد ابتاني فيما استفتيت فيه، چې کوم شی مې ترېنه غوښتې و که نه، هغه خدای پاک راته وښودو. نې پوه شي دا مخصوصه دې کړه. هغه ده چې جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي والذي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل. چې سر ته مې دوه کسان کېناستو، پرښتې وي که نه ده، بس پرښتې انساني شکل کې راغلي، یوه پکې سر طرف ته کېناسته، بله خپو طرف ته کېناسته. اوس پکې د سر والا خپو والا ته وایي، د خپو طرف ته چې ناسته ده د سر والا طرف ته وایي چې د دې سړي څه بیماري ده او څه وجې نه ده دومره تکلیف کې دي. پیغمبر سم یا خو روي خو یا رویښ نه و، خو د خوب والا کله دومره سړي را پړکال وي که نه، که خیال دي سړی چې لکه زه رویښ یم، اوس مې دلته څوک ناست و شاته یاره نه لاړو، نه ته په خوب کې وه لکه دا څه وایي
نه خوب کې نه وم که نه اوس مې وکتو باقاعده ګوتې مې په ولګولې لکه د خاپسه خلک وایي چې زه محسوسولی شم بیخي دا شی ته پیغمبر اسلام ته محسوسه شوه بس پیغمبر اسلام به کیدای شي ټیم کې حرکت مرکت نه کوو یا به بدن دروند شوی و یا په د خوب کې وکتل بس هر زنګي که نه پیغمبر خوب خاصې وهي وي چې وی کتل نه دا خبرې کولې قاله نوي پرشتي د بل یو ته جواب ورکړو که نه چې مطبوب باندې باندې ښه جادو شوی دی مطبوب چې شته شي چې جادو پې وشي که نه تکلیف وله ورسولی شي هته شي مطبوب مخته سوی بیا قال من طبه دا چار باندې داسې کار کړی دی قال لبید بن الاسم ورباندې دا کار کړی دی قال فی شین په څه شي کې کړی دی قال فی مشتن و مشاته ویښته شولو همده شی ته ګومنځې منګڅې شوي میلاو کې وجب طلعت ذکر د مذکره کمه کجوره سیدي ولا د کمه خوشایي د کې د شانتې مزغه ولا شی وي یا پکې د نوي غوټۍ راوځي که نه کجورې له پاڼې همدې کې ولا کړی دی نو خپل غی جادوګرانو ته دې خبرې معلوم وي که نه کله علم وتیل شي دي څنګې به کوي او څنګې نه کوي نعوذ بالله نه د شی ته یې کړی و قال و اين هو چرته کې دي د شیانې ایښي چرته دي که نه د شي کله کلاو نه کې ګنډې پکې ورکوي که نه ګنډې منډې پکې کېدلی شي نفاسات یې په الوقت ټکه شته قرآن کې که نه چې دي د ښځې ورسره شامل لوڼي جادوګري وي وغیره خلک و علما فرمایي قال فی بیر ذي ذروانې لشي هلته یو کویی دی هلته ایښي شي دي د شیانو قالت فاتاها النبي صلی الله علیه وسلم فی ناس من اصحابه پیغمبر سم ترالو هغې ځای ته ثم جاء فقال والله عائشه لکان ماءها لکأن ماءها نقاعة الحنه داسې لګېده لکه چې نکریزې پکې سینځلي د اوبو رنګ یې سور شوي وخت و ولکأن نخله رؤوس الشیاطین او د هلته کې د کمې پاڼې وي یا د څانګې وي د کجورو داسې لګېده لکه منګور سرونه قالت قلت یا رسول الله فلا حرق ودي نه سوځول چې هلته دې د شیان سوځولي وه که نه د کجورو موجوره د شیان دې سوځولي قال لا اما انا فقد عافاني الله خدای زه ټیک کړم وکرهت ان اثیر علی الناس منه شرا نه غواړم چې خلکو ته پکې پته ولګي خلکو په مخ کې چې کار وکړي بیا خو پسې اخته کېږي که نه چې د ولې داسې وشو نو کېدای شي جادو طرف ته یې مایلان ونه شي چې وایي دا به څنګه کېږي لکه زه نشی به چا ته نه افشا کوي وایي دا بیا څنګه ورسره دا کار وکړو اوس دا ولې ته ورته ښایي چې دا کار یې ورسره څنګه وکړو دا خو معنه ده چې بل ته طریقه ور زده کول غواړي که څه کار یې ورسره څنګه وکړو د څنګه یې رانیولی و دا خو ته خلکو ته طریقې ښودل غواړي پټه که خبره بس کار شوی دی ظلم شوی دی لنډه خبره وکړو چې ظلم شوی دی جرم شوی دی بس ټوله داسې مخې چې داسې راونې و بېده یې وکړو بېده وکړو دا ته اوس شته ښایي هغه نه پوهه خلک به پوه کې په امره بیا په دو پې نه د بس شیان دفن کړلی شول کویو هغه نه به ډک کړی شو وبه قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن يزيد المصريين قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت د خبر لکی کی وی خځې يهوديان ولا زهره چولی وکنه په بيزي غوخه ولا په خلی و ها پیغمبر سم خړل هغه دی جن ولا ډېر تکلیف پېښ شوی و نو د ام سلمې صاحب او تم دا خبره کو چیر کال تل د تکلیف رسیږي د زهر او اثر د سی کنه چې کله کله در باندې روزي لکه د ګردې در سړی ته سخت کیږي قال ما صابني شيء منها الا وهو مكتوب علي وادم في طينته دا شیان هم د فراغ وخت کې لیکل شي چې ادم علیه السلام ولا خمبره جوړېدل د خاورې ولا هغه ټیم نه لیکل شي دا خبرې نه دي چې دی باندې سړی دومره پورته لړ شي بس تقدیر شیان دي کنه د سیو چې بس کم څه خدای لیکلي دی خاصي